अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताह अल-मन्नान ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوثان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته. إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال. وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال. أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وائي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العالمين فمن اوتاسو باندل بی فضل انعام احسان کړی دی. په مخلوقات کې اشرف المخلوقات انسانان پیدا کړی. هغه مخلوق یې من اوتاسو پیدا کړیو چې تمام مخلوق الله پاک د دې د فائدې د پاره پیدا کړی دی. بیا بل وی فضل انعام احسان په من اوتاسو دا کړی دی چې په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړیو. دین اسلام مقبول دین یې من او تاسو تارا نصیب کړی دی. هغه مقبول دین چې د الله پاک په نزد داغې نه علاوه په بل دین کې نجات او کامیابی نشته. اسلام د الله پاک په نزد باندې مقبول او د کامیابی او وخت دین دی. د دنیا او د آخرت نجات او کامیابی او خوشحالی دا په دین اسلام کی دی. بلوی فضل انعام احسان پمن او تاسو دا کړی دی چې په مسلمانانو کې د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړی. هغه امت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې پټول امتونو کې زما امت دا بهترین امت دی. هغه امت چې قرآن کریم کې رب العالمین فرمای چې پټول امتونو کې بهترین امت دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دی.
بلوی فضل انعام احسان پمنگ او تاسو دا کړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې درې او یا ډلې جوړیږي او په درې او یا ډلو کې چې کوم نجات والا جماعت او ډله ده چې هغه نجات والا ډله هغې نوم اهل السنه والجماعه دي په هغې کې موږ او تاسو پیدا کړي قیامت ته نږدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي درې او یا ډلې به جوړیږي ستفترق امتی على 70 فرقه كلهم في النار الا مله واحده قالوا وما هي يا رسول الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل زما امت بعن قریب درې او یا ډلو کې تقسیم شي هر جماعت او هر ډله بعد دا دعوه کوي چې نجات زمنګ سره دی کامیابی زمنګ سره دا او منګه نجات والا جماعت یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام تپوس کو اگر نجات والا جماعت کم یو جماعت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل فقال ما انا علیہ واصحابی چې پکم طرف باندې او پکم طریقہ زو او زما صحابہ کرام دی انا پاغي کی نسبت د اهل سنت دی انا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زو او اصحابی او زما صحابہ نو په صحابو کې نسبت والجماعت تدی الحمدللہ اهل السنه والجماعه د موږ د مسلمانانو عقیده ده اهل السنه والجماعه د هغه جماعت دي چې د موږ د مسلمانانو یقین او ایمان داري چې درې او یا ډلو کې چې کوم جماعت جنت تتلو والدي هغه جماعت د اهل السنه والجماعه دي د دې وجنا قران کریم کې رب العالمین فرمایي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی دا قیامت پرد با دا باج خلق مخون سپین روخانہ پڑقیدن کی بھی او دا باج خلق مخون با تکتور بدرنگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام دا دی آیت تفسیر کی چی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ نہ مراد اہل سنہ او اہل بدع دی اہل سنہ مخون با دا قیامت پرستر و تازار و خانہ پڑقیدن کی زلیدن کی بھی او دا قیامت پرد بعد اہل بدع پدری او یا ڈل کی چکم دا باطل جماعتن او یا ڈل دی دا دی مخون با دا قیامت پرد باندی تکتور بدرنگ بد شکلوی نجات والا جماعت دا اہل سنہ دی او غیر نجات ہلاکت والا عذابن والا جماعت دا اہل سنہ والجماعان علاوات او یا جماعتن دی نو اللہ پاک پا منگ او تاصل وی فضل انعام احسان کردی دی منگ مسلمانان دا پا فخر سرا پا دعوی سر ویلی شو چی منگ نجات والا جماعت سریو زکر زمنگ نو اہل سنہ والجماع دی اہل سنہ والجماع پا تمام دنیا کی یو تاریخ لری اہل سنہ والجماع یو قربانی لری اہل سنہ والجماع یو سند لری اہل سنہ والجماع دلائل لری الحمدللہ اہل سنہ والجماع سلور مذاہب دی پا تمام دنیا کی مذاہب اربعہ تمام دنیا انسانان پا مسلمانانو باندی پیجنی اغا مذاہب اربعہ پا عقیدہ کنم اہل سنہ والجماع لری دا بازی مذہب حنفی دا بازی مذہب پا مسائل فقہیہ او فرعیہ کی مذہب شافعی دا بازی مذہب پا فروعی مسائل کی مذہب مالکی دا بازی مذہب پا فروعی اجتہادی مسائل کی مذہب حنبلی بازی تویلشی حنابلہ بازی تا موالک بازی تا شوافع بازی تا احناف ویلشی لیکن دا اختلاف دا مسائل دی دا اختلاف دا عقائد ندی دا اختلاف فروعی دی دا اختلاف عقیدوی ندی پا عقیدہ کی دا سلور مذہب دا مسلمانانو مشترکنم اہل سنہ والجماع ویلشی دا دی وجنا پا تمام دنیا کی دا عقیدی کتاب اکتلشی کاغا شافعی مذہب والا لکلی بھی کاغا مالکی مذہب والا لکلی بھی کاغا حنبلی مذہب والا لکلی بھی کاغا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب والا لکلی بھی داغی نمبا اہل سنہ والجماعوی الحمدللہ نن من پا تمام دنیا کی دا پا دعوی سر ویلی شو چی رجات والا جماعت
د اهل السنه والجماعت دي دا په موږ او تاسو د الله رب العالمین انعام او احسان دي موږ په دین باندې فخر افتخار کو موږ په دین باندې الحمدلله په تمام دنیا کې دا دعوه کو چې دی او یا جماعتونو کې پدری او یا ډلو کې نجات والا جماعت د اهل السنه والجماعت دي الحمدلله موږ او تاسو باندې الله پاک انعام احسان کړی دي چې په دغه عقیده د اهل السنه والجماعت باندې موږ او تاسو الله پاک پیدا کړی نن که تمام دنیا کې وکتل شي څوک په مانځ کې یو قسم طریقه کوي څوک په مانځ کې بل طریقه کوي دا د مذاهب اختلاف د مسائل اختلاف دي بعض خلق په مانځ کې به رفع الیدین کوي آمین به کوي بعض خلق به آمین او رفع الیدین نه کوي بعض خلق په مانځ کې به آمین پټ کوي بعض خلق به په مانځ کې آمین پخکارا باندې کوي لیکن کدا غي عقیده او کتل شي چې په عقیده کې غي ځان ته کم نسبت کوي عقیده کې غي ځان ته نوم د اهل السنه والجماعت اخلي او دا غي او آسان او زنده مثال من او تاسو د الله پاک په خپل فضل او رحم احسان سره د حرمینو د زیارت او د عبادت د پاره بوزي التجکم قانونی او سرکاری مذهب دی د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مذهب دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په مذهب کې مقتدی د پاره امام پسې قرائت شتا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سره دلته اختلاف د مسلې دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په مذهب کې پمانځ کې د تکبیر تحریمن علاوه رفع الیدین شتا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي پمانځ کې با د تکبیر تحریمن علاوه رفع الیدین نه کې لاسونه بن اوچته لیکن د هغه خلق اختلاف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب سره اختلاف په مسله کې دی په عقیده کې چاغي تکم کتاب درس کیږي دا عقیده کې کتاب نوم دی اهل السنه والجماعت فی العقیده والعمل الحمدللہ دی بندنا چیز پخپل قتل دی حرمین کی جدا عقیدی کم کتاب درس کیگی حرم شریف کی حلقی لگی دا درسون دا کتابونو اغیت دا عقیدی کتاب چکم درس کیگی نو دا غینم دی اہل السنت والجماعت فی العقیدت والعمل دا معلومہ او ثابت خبر دا چی مذاہب اربعہ پا عقیدہ کی یو نم لری اہل السنت والجماعت منگو تاسو باندې الله پاک لی فضل انعام احسان کړی دی چې په دغه نجات والا جماعت د اهل السنه والجماعت کې منگو تاسو پیدا یو په دې باندې منگ فخر کو په دې باندې منگ د الله پاک نه استقامت غواړو او په دې باندې منگ د الله رب العالمین نه زندگی مرګ او د قیامت پر ورځ د امام الانبیاء وړاندې پاسېدل هم په دې عقیده باندې منگ غواړو ځکه دا زموږ ایمان دی چې د عقیده دا ټیک عقیده را دا زموږ ایمان دی چې نجات والا جماعت د اهل السنه والجماعت دی په دنیا کې مذاهب نه علاوه نور خلق مسیږي اگر چې غیبه د نجات دعوی لري لیکن زموږ ایمان داري چې د اهل السنه والجماعت د مذاهب اربعه نه علاوه څومره خلق چې نن سبا دعوګر د اسلام دي دا ټول په غلط لري دا ټول اهل بدع دي دا ټول اهل باطل دي نجات والا جماعت دا نه دي دا زموږ د مسلمانانو ایمان دی پس دا دین دا عقیده او دا طریقې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت دا پټیر قربانو دنیا تراغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه تقریبا شپږ میاشتې وړاندې دا هجرت نه تقریبا شپږ میاشتې وړاندې الله رب العالمین د معراج سفر پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د معراج پښ چې کله بیت المقدس ته ورسیدم براق را سره دی د دې پړی می اونیو او په یو کونډه کې می اوتړو یا جبرئیل صلوات و سلام په یو روایت کې راځي جبرئیل صلوات و سلام په یو کونډه کې ګوتو ورکړه ا کونډه د ډیر وخت وجینا بند شي وا هغه کولو کړه او باغی کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم براق اوتړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته دن شو ټول پیغمبران الله رب العالمین بیت المقدس ته په دغه شپه باندې حاضر کړی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اول اذان شو داغې نه بعد اقامت شو پس په دې تمام چې جمع تبسو وړاندې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل صلوات و سلام اشاره وکړه لاس یې ونیو په مصلی باندې ودرو
چې دې خلکو له جمع ورکا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج پشپ جمع وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ السلام فرمایي دا خلک دی پیژندل دا څوک دي؟ وای زه خو نه پیژنم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ السلام او فرمایل دا هغه پیغمبران دي چې ستانه وړاندې دنیا ته الله پاک را لېږلي دي او تر د امام جوړ شي. د یو روایت مطابق الله پاک ټول فرشتي راولېږلي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې په جمع کې شرکت کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دې ځای کې لقب ملو شو امام الانبیاء، د ټول پیغمبرانو امام. جمع وشولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو اوس دا منځ فرض او کدا منځ نفل. د راجح قول مطابق دا منځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفل وکړو. زمنګ د احناف مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دادی چې کله امام ولاړی مقتدی به امام پسې قرائت نه کوي. کله چې امام جمع ور کوي نو مقتدی به امام پسې الحمد نه وای. کله چې امام جمع ور کوي مقتدی به امام پسې د الحمد نه علاوه نور صورت نه وای. کمون سری وی کمون جهری وی که امام دا قرات په پټه باندې کوي که په ښکارا باندې کوي کو مقتدی د پاره په امام پسې خاموشي لازم ده. مقتدی په امام پسې قرات نه کوي. او داغي یو دلیل وره دلایل الحمدلله په دې باب کې ډیر دي، لیکن چونکه مسله د واقعي د معراج ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله جمع ورکولا په مانځ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الحمد سورت لوستل دي. پیغمبران مقتدیان دي هغه الحمد سورت نه دي لوستل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الحمد سورت په قران کې ملو دي. ټول پیغمبرانو ته الحمد سورت الله پاک نه دي ورکړي. الحمد په قران کې دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحده او الحمد په تورات انجیل زبور آسمانی صحیفو نور شریعتونه کې نو. امام پسې ولال مقتدیان پیغمبران مقتدیان الحمد نووي. امام الانبیاء الحمد وي. مقتدی منز بغیر د الحمد د پیغمبران او شو. زمنګ د مقتدی منز بغیر د الحمد په امام پسې کیږي او دا د هغه یو مضبوط دلیل وره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جمع ورکولا ورپسې ولال پیغمبران نبی علیہ السلام په مانځ کې الحمد وي او نور مقتدیان پیغمبران مانځ کې الحمد او نوي. اوس به یو سړی وي چې تاسو سره څه دلیل دی چې نبی علیہ السلام الحمد ویلی دا او نور مقتدیانو نه دی ویلی؟ الحمد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کتاب قرآن کې نازل دی او الحمد د نور کتابونو د پاره الله پاک نور پیغمبرانو باندې نه دی نازل کړي. نو چې نازل نو ویل استکلا نو چې وین لستو نو د مقتدی منز بغیر د الحمد او شو. اوس کې یو سړی وي چې د مقتدی منز بغیر د الحمد نه کیږي نو مونږ وی د دې پس منظر لګ د پیغمبرانو جمع راواړو. پیغمبرانو په جمع کې الحمد نه بغیر منز کیږي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت دی. نبی اعظم د امام پسې د مقتدی منز بغیر د الحمد ولی نه کیږي. یا خو وایا چې د مقتدی منز بغیر د الحمد د چام نه کیږي نو د پیغمبرانو غم نه دي شوی زمنګ دام نه کیږي. او یا وایا چې دا غي غم شوی دي او تاسو د مقتدیانو دام کیږي او دا زم ایمان دي د پیغمبرانو غمون شوی او زمنګ منز هم کیږي. زمون امام الحمد وی او مقتدی نه وی. نبی علیہ السلام د معراج پشپا الحمد ویلا او مقتدیان پیغمبران اغي نه ویلا. دا غي منظم ټیک دی او زمون دام ټیک دی. دا په کې مسله فقهیه شو. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب یو بهترین دلیل به جمع وشولا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې ابراهیم علیه السلام مختصر تقریر وکړ. د الله رب العالمین حمد و ثنا بیان کړه. وې د هغه ذات د پاره د ثناوي چې هغه ماته نجات راک په اور د نمرود کې هغه ذات د پاره د ثناوي چې هغه زو په دوستانه باندې محبوب جوړ کړي او د الله پاک لوی بیان کړه. ابراهیم علیه السلام د مختصر خطبه او تقریر نه بعد موسی علیه السلام مختصر تقریر وکړ. وې دا هغه ذات د پاره د ثناوي جماعت تورات کتاب را کړی دی فرعون هلاک کو او الله پاک وی ما سره په خپل باندې خبرې کړې دي. د دین بعد بیا حضرت داؤد علیہ السلام مختصر تقریر وکړو. د الله لوی بیان کړه. وای دا غزاد د پاره د سناوي چې زما د پاره اوس په نرمه کړی و. قران کریم کې الله فرمایي والنا له الحديد ان يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. دغه معجزه د داؤد علیہ السلام و. داؤد علیہ السلام د تقریر نه بعد
سلیمان علیہ السلام مختصر تقریر کو د سلیمان علیہ السلام تقریر نه بعد عیسی علیہ السلام مختصر تقریر کو او د دې د تقریر نه بعد امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختصر تقریر کو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقریر کو نبی علیہ السلام او فرمایل الحمدللہ الذی ارسلنی کافتا للناس بشیرا ونذیرا اغا ذات د پاره د حمد و ثناوی چې زی د ټول خلق د پاره پیغمبر را لېږلی یم زه اخیرنی پیغمبر یم کله چې خطبه ختمه شوله ابراهیم علیه السلام او فرمایل چې پدی صفات او معجزات باندې تاسو ته په ټول پیغمبرانو باندې فضیلت ملو شوی دی ابراهیم علیه السلام د نبی علیہ السلام د فضیلت د اقرار نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم تسلور پیاله پیشوي یو پیاله د اوبو ده دیمه پیاله د پيو ده دریمه پیاله د شراب ده او سلورمه پیاله د شهد ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین د پيو پیاله اوچ تکړه جبرئیل علیہ السلام او فرمایل کچری تا د اوبو پیاله اوچ تکړه وا ستا امت په اوبو باندې هلاک شوی کتا د شراب پیاله اوچ تکړه وا نو ستا امت په ټول گمراه شوی خو تا د پيو پیاله خو غکړه لہذا ستا رهنمای او شول د دې بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسمانونو تزي براق او تړو د براق د تړل نه بعد اسمان الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته بیت المقدس تا د زمرد او د زبرجد یو قیمتي پاونه راکته کړه او پرشتي وسره دي نبی علیہ السلام اسمانونو طرف ته روان دي او د یو روایت مطابق نبی علیہ السلام په براق باندې کېناستو او د اسمان په طرف باندې روان دي اسمانونو ته اول اسمان لچ ورسېدو جبرئیل علیہ السلام دروازه د اسمانو ټکولا چې هغه ته ویل شي باب الحفظه आवाज شسوک دي وی ما سره محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم راغستل شوی که پخپل راځي وی منګ راغستل شوی دا د الله پاک ملمه دی دروازه کولو شو فرشتو سلامونه وکړل وی قتل نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام ناستی خی طرف ته سکسان ناستی گس طرف ته سکسان ناستی آدم علیہ السلام چې ولیدو نبی علیہ السلام ته فرمایي مرحبا بابن صالح والنبي صالح خوش آمدید دیوی پخیر اغلاس دیوی چې تو زما بچیر نیک عمل رالی او یو محبوب پیغمبر دا اللہ پاک رالی آدم علیہ السلام سر خبر ہوشی خی طرف تکم ناس دی دا امتیان دا آدم علیہ السلام بچی نیکان دی چاگیت آدم علیہ السلام اگوری خوشحالش او گس طرف تا چی اگوری بچی دی اگا بدان دی اگیت طرف تا چی اگوری نخفا او نارازش تدیزی نبات بیالارو دیم اسمان تا پا دیم اسمان کی امغه شان استقبال شو فرشتو سلامونه وکړل چې وی قتل یو حضرت عیسی علیہ السلام دی او بل یحیی علیہ السلام دی اغه سلام وکړو مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح زمون په یو خرور باندې او په پیغمبر نیک باندې خوش آمدید وی خراغلاس دی وی اغه سره خبره وشي دا غینه بعد روان شو دریم اسمان ته زی په دریم اسمان کې حضرت یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو سلام کلام نه بعد سلورم اسمان ته زی سلورم اسمان کې او قتل حضرت ادریس علیہ السلام دی هغه سره سلام کلام نه بعد پنځم اسمان ته زی په پنځم اسمان کې حضرت هارون علیہ السلام سره سلام کلام کیږي شپږم اسمان ته زی په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیہ السلام سره سلام کلام کیږي تر دې چې اوم اسمان ته ورسېدو اوم اسمان کې حضرت ابراهیم علیہ السلام دی چې ډېرې لګول دا بیت المعمور تا چې د بیت الله شریف په محاذات کې کومه قبله او کعبه ده هغه نه فرشته طوافونه کوي ابراهیم علیہ السلام بیا فرمایي مرحبا بابن صالح والنبي صالح خوش آمدید دیوی په نیک بچی باندې او په نبی صالح نیک باندې ځکه ابراهیم علیہ السلام زمونږ د پیغمبر علیہ السلام نکدي آدم علیہ السلام هم نکدي او ابراهیم علیہ السلام هم نکدي تدین بعد جبرئیل علیہ السلام ور سره دی اوم اسمان نبرزی چې وی قتل د بیری یو اوندا التا اغه تویل شي سدرۃ المنتهى د برنک محکمات راضی
دی اونې ترازی او د لاندې نه کوم اعمال خېږي دی اونې پورې ځي د قبلېدو انتها د دې نه بره ده او د بر نه چې کوم احکامات راځي فرشتي د دین او لاندې بیا جاری کوي چې کوم عالم تکوین کې کوم امور کېږي دا فرشتي دا غزين اخلي د دې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم زی صریف الاقلام یو مقام دی چې د قلمونو دا لیکل आवाज راځي جبرئیل صلوات والسلام ته فرمایي دا فرشتي دي د الله رب العالمین د طرف نه کوم احکامات کوم ذمہ داری په غاړه کېږي د هغه بیا لیکي دا د فرشتو د قلمون आवाज دی مقام صریف الاقلام دی د دې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم برلال رب العالمین سره هم کلام شو رب العالمین سره خبر شو الله رب العالمین ورته درې تحفې ورکړي یو تحفه ملو شه د مانزو 50 منځونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک ورکو دیمه تحفه ملو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ستا امت کې څوک د غټ ګناهونو نزان ساتي او کوشش کوي لیکن بیا هم تکیږي کفر او شرک نه وی کړي د تبه معافي کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا دیمه تحفه ملو شو او دریمه تحفه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د سوره بقره اخیرنی آیاتونه ملو شو لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا اخیرنی آیاتونه خواتیم بقره دا وته ملو شو دې ځنه واپس راغی ابراهیم علیہ السلام سره سلام وشو واپس یې کی موسی علیہ السلام باندې چې شپږم اسمان ته راغی وای سملو شو وای د رب العالمین د طرف نه مونږ هم عبادت د مانځه ملو شو سو مونږ دي 50 وای ما په بنی اسرائیل کې وخت تیر کړی دي 50 مونږ دا ډېر ګرام دي او ته الله رب العالمین نه سوال کا چې دا مونږ درته کم کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم برلاړ رب العالمین نا درخواست کئی 15 منځونه کم شو دوباره بیا راغی سوچو اوس وی 15 سلويخ شوی دام ډیر دی تر دې چې نه پیری نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ 15 سلويخ منځونه معاف شو 15 منځونه پاتې شو موسی علیہ السلام ته فرمایل رب العالمین لورشا او دا 15 ډیر دی نبی علیہ السلام او فرمایل باقی ما ته حیا راځي چې بیا د دې د کمیدو مطالبه کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 15 منځونه ملو شو او ما شپه کې واپس راغی په براق باندې خپل کور ته راغی مکی مکرمه ته ورسېدو او مهانی کور ته راغی سحر شو خبره په خوره شو نبی علیہ السلام چې کله د مشرکان خبر شول چې پیغمبر علیہ السلام دا خبره کړې ده چې بیګا مسجد حرام ته لاړم بیا بیت المقدس ته لاړم بیا اسمانونو ته لاړم او بیا مې رب العالمین سره خبره وشي الله پاک سره ملاقات شو مشرکان او کافرانو ګوره کنه مخکې به څنګه دروغ و دیم دروغ و چاچی بیت المقدس کا تلی غی تپوسنا کل بیت المقدس کی سوستنی دی سو دروازی دی قسم قسم تپوسنا رب العالمین دا بیت المقدس نقشہ مخامق کڑا طول حالات نبی علیہ السلام پا خپل سترگو بینی یو یادی چستنی پاکی دمرا دی دروازی دمرا دی مشرکان پیشو چطول خبری خورشتیا دی بیا تپوسو کو غزل لارس نخراتو خایا پلار دي سری دلو نبی علیہ السلام او فرمایل د شام نه مکی دی او قافله را روانه ده دا غینه پلار باندې اوخرک شوی دی اخر چې هغه اوخه پیدا کو دغه قافله په درې ورځې بعد مکی مکرمه ته راسي او دام نه خوري چې مکی ته کوم اوخ روان دي دا غیرنګ خړ دي د زمکه په شان رنگ دي او پاغي باندې دو بوجې دي یو سیټ تر بلته بل سیټ تر د لارې خبرداري مرک او مغه شان او شولا درې ورځې بعد چې کله قافله را ورسېدل خړ اوخت نه مخ را روان دي اوخ باندې دو انډې دي یو خي طرف ته بل ګس طرف ته ولید ابن مغیره د کافرانو سردارو وای ګوره کنه دومره لوی جادوګر دی نعوذ بالله دا خبره متمعلومه دي ګوره سرکشو نبی علیہ السلام سره حاسدینو دشمنانو کافرو نبی علیہ السلام او چې کله دا خبر دی ولید ابن مغیره وکړه مشرکان کافرانو او ولید ابن مغیره ټیک وای دی جادو کړی نعوذ بالله پدې ورځ باندې بعضی محدثین دام لیکي چې نبی علیہ السلام دی ته ویلو چې د چهارشنبه پر ورځ د ماخام ټیم نه وړاندې به دا قافله را رسي اوس د ماخام ټیم نږدې راغی او قافله لا نشته رب العالمین ور ادرو چې نور ادریدو هغه وخت پورې ماخام کېدنه چې قافله مکه مکرمه ته داخله شوی نو د نبی علیہ السلام معجزه وا حبس الشمس کله چې ماخامې شو او قافله را ورسېدله هغه نه بعد نور پریوت کله چې د دې واقعي خبر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې پیغام خبر صدیق اکبر سے ته ملو شو وی راځه کنه ملګری خو دینه نوې نوې خبرې کوي سوي هغه وی چې بیګا حرم ته لاړم بیا بیت المقدس ته داسې حال شو وی کدا خبر هغه کړی وی وی دې بالکل رښتیا ویل دي د دې وینا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لقب صدیق اکبر دی صرف اوریدل او منل فورا دی دا د معراج واقعا وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه بعد بیا هجرت کړی دی د مدینه منوره هغه ان شاء الله مخکې بیا وایو الله پاک د مقو تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کی دا زمنګ محبوب دی په تمام دنیا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پاک الله څوک نه دی پیدا کړ تمام دنیا دا پیدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول امت سردار دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء دی داغه په تابعداري کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده نبی علیہ السلام امت د ټول نه وړاندې جنت ته ځي خو چې تابعداري وکي اوس موږ مسلمانان یو دا زمونږ محبوب دي زمونږ د نبی علیہ السلام سره مینه ده مینه بسنګي چې عمل داغه په طریقه باندې اوس کوم مینه وی پزړه کې او عمل داغه په طریقه باندې نه نبي ابا موږ په دې مینه کې دروغجن یو ځکه مینه هغه چا سره چې څوک کوي ناغه بیا ادا هر ادا خپلې صحابه کرام د نبی علیہ السلام سره مینه کوله د نبی علیہ السلام هر ادا هر عمل هر قول فعل تقریر د نبی علیہ السلام دا د صحابه کرام سر بچشم قبول او باغی به عمل کو موږ مسلمانان یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر طریقه د نبی علیہ السلام په هر سنت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر حکم باندې به عمل کو به ان شاء الله او کدا سي نبی نبي ابا کې دي چې اخرت کې موږ د نبی عليه السلام مجرمان یو ځکه موږ دا امتیان یو تاسو برانه کوي تاسو زما دین راغلو سمو کړی دي نو که سم وکړ خو جواب به ورکو سفارش به مو کی او که سم نه کړي نو کې دي چې الله دې نه کی د قیامت د ورځې هغه سختي کې د نبی عليه السلام د سفارش نه محروم پاتې شو نو کوشش وکړو هر وخت د نبی عليه السلام په سنت طریقه باندې عمل کو الله پاک اول ماتا او بیا تاسو ټول ته عمل توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله پاک زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړه د نیکۍ توفیق راکا د عزت د خوشاله ژوند راکا په دې خپل دین موږ ته استقامت نصیب کا په عقیده د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې موږ د ټولو استقامت نصیب کا الله پاک موږ ټولو ته د حیا د عزت د خوشاله او د نبی عليه السلام په سنت طریقه ژوندۍ نصیب کا څومره بیماران دي بیماران ډیر زیات دي پناه سملګر کې بیماران دي کورونه کې زنانه نارینه بیماران دي الله ټول مسلمانان بیماران ته شفای کامله ورکا په تمام دنیا کې تردید دمه چې څومره مسلمانان وفات شوي دي سره زمونږ د والدي الله پاک مغفرت تامه نصیب کا الله په تمام دنیا کې څومره خلق قرضدار دي بیروزګار دي پریشان دي د پریشانونو الله پاک خلاص کا الله پاک زمونږ د دین او زمونږ د وطن حفاظت وکا په تمام دنیا کې څومره مسلمانان چې مسافر دي الله پاک هغه څومره مشکلات ټول مشکلات حل کا الله پاک موږ ټول ته د نبی عليه السلام په سنت طریقه جن نصیب کا د جماعت آباده کې اول نه تر دې د خدمت چې څومره چاکړي مالی جانی الله په خپل دربار کې قبول کا څومره ملګری زم په جمع کې شرکت کی باج ملګری نور محلون راضي الله پاک قدمونه په تل د نیکي کې واچوا او موږ ټول ته زمونږ په زړونو کې د نبی عليه الصلاه والسلام مینا محبت او داغي تابعداري نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.